او د علم د حاصلولو لوی مقصد د الله رب العالمین په ځمکه باندې د الله رب العالمین د دین قائمونکي خلق او د الله رب العالمین په دین باندې پوهه کول دي، نه د بل مقصد دپاره. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من طلب العلم لیجاری به العلماء، چا چې طلب کړو علم د دې دپاره چې زه پرې د علماو سره مناظره کوم، او لیماری به السفهاء، او یا د جاهلانو سره به بحثونه کوم، او یصرف به وجوه الناس الیه، او یا د خلقو توجه ځان ته مایله کوم، نو ادخله الله النار، دا کس به الله رب العالمین اور ته داخل کړي. او د دې دپاره علم حاصلول چې د فروعي مسایلو په بنیاد او د فرقواریت او تعصب په بنیاد باندې امت مسلمه تقسیمول او په هغوی باندې د کفر فتوی لګول، او بل هغه علم حاصلول چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ښودلو سره په امت مسلمه کې محبت، اخوت او یووالی او تقوا راغله. عزتمند ورونو، ځکه الله رب العالمین فرمایي: انما یخشى الله من عباده العلماء، بېشکه د الله رب العالمین په بندګانو کې اهل علم د الله رب العالمین نه یېرېږي. عزتمند ورونو، علم حاصل کړئ د الله رب العالمین د رضا دپاره. علم حاصلول نیکي ده، د علم طلب عبادت دی، په دې کې مشغولېدل تسبیح ده، د علم بحث مباحثه کول جهاد دی، علم بل ته ښودل صدقه ده، علم په ځان له ژوند کې ملګری دی، په خوشحالۍ او غریبۍ کې رهنما او غمخوار ملګری دی، بهترین همنشین دی، علم د جنت لاره ښایي. الله رب العالمین د علم په ذریعه سره قومونه چوتوي، خلک د علم په وجه باندې د علماو په نقش قدم باندې ځي، د دې دپاره د دنیا هر څه دعای مغفرت کوي. عزتمند ورونو، علم د زړونو ژوند، د بدن قوت او د سترګو نور دی. یو انسان د علم په وجه باندې د الله رب العالمین او د هغه د بندګانو حقوق ادا کوي. بدقسمته دي هغه خلک چې هغه د علم د سعادت نه محرومه دي، او خوش قسمته دي هغه خلک چې هغه علم حاصلوي.